چې په حدیث شریف کې دي چې د جمع مز دا یعنی مختصر کول پکار دي. نو زما سوال دا دی چې د مختصر نه مراد څه دی؟ که یو سړی په مز کې په یو رکعت کې 3 آیات وایي نو آیا دا مختصر مز دی؟ په هغې کې شامل دی که نه؟ حدیث مبارک کې دا راځي من ام قوما فلیخفف او کما قال علیه الصلاة والسلام. کله چې سړی خلکو ته جمع ورکوي فلیخفف نه دی مز مختصر کوي. د مختصر تشریح علما او محدثین کوي چې دا په اعتبار د قرات سره ده، یعنی قرات دی مختصر کوي، او دا په اعتبار د رکوع د سجدې نه ده چې ته داسې رکوع سجده کې چې ټیټ شوی اعلانې چې بیا دې سر پورته کړی، په ځمکه د تندې لا ایښی نه چې بیا دې تندې پورته کړی، ځکه چې داسې مز د ترک د واجب رالو او د دې مز اعاده واجب ده چې بیا دوباره وکړي. بعض ځایونو کې امامان دغسې مز کوي. د مختصر نه مراد دا نه دی. مختصر نه مراد دا دی چې د هغې مسنون طریقې باندې ادا شي، او مسنون طریقې باندې دا ده ترمذی کې روایات دي حضرت عمر رضی الله عنه یو قاعده او اصول په لحاظ سره په کاغذ لیکل وکړل، او چې څومره کوم ځای کې گورنرانو د خلیفہ د امیر المؤمنین د طرف نه هغې ته خطونه واستول چې مس کوئ نو د سهار په مس کې دیوال مفصل وایي، او د ماسپښین د مازیګر او د ماسخوتن په مس کې اوسات مفصل وایي، او د ماښام په مس کې قصار مفصل وایي. نو د دیوال مفصل دا چې کوم دی نو شروع کیږي سورة الحجرات نه شروع کیږي تر سوره بروج پورې. سوره حجرات نه سوره بروج پورې دا څومره سورتونه چې دا دیوال مفصل نه د سحر په مس کې امام ته پکار دي چې دا وایي 3 آیات نه، او بیا د سوره بروج نه وروسته سوره طارق نه شروع شي نو دا بیا تر لم یکن پورې لم یکن الذین کفروا دې پورې دا اوسات مفصل دي. دا د ماسخوتن په مس کې او د ماسپښین مازیګر په مس کې ویل پکار دي. بعضې وایي چې د ماسپښین مس کې د سحر په شان دیوال ویل پکار. او دریم قصار دی. قصار د لم یکن نه پس اذا زلزلت نه تر اخر پورې سورة الناس پورې دا قصار دی. دا د ماښام په مس کې ویل پکار دي. نو د فل یخفف د مختصر مسکول نه مراد دا چې مسنون قرات پکې داسې نه چې په هغې کې اوږد کې لکه یو صحابي و هغه به مسکول د ماسخوتن نو هغه به د ماسخوتن په مس کې سوره بقره شروع کړه، سوره آل عمران به شروع کړه. نو سوره بقره خو تاسو ته پته ده چې څوک قرآن پاک وایي لومبۍ سپارې نه شروع شي الحمد پسې او په 3مه سپاره کې ختمیږي. نو چې د ماسخوتن په مس کې دومره اوږد قرات کې نو بیا یو کس صحابي هغه ستړی رالو د پټي نه اوښو ورسره ټوله ورځ په باغ کې کار کړی و. بیا چې ماسخوتن رالو دومره اوږد قرات یې ولید نو مز یې مات کو لاړو ځان ته یې مز وکړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو وی چې یا رسول الله فلان کې مونږ ته مز راکوي دومره نو زه ورپسې نشم ودرېدی، زه جمع کې نشم شریک کېدی ځکه چې زه ستړی یم. د الله رسول هغه راوغوستو صحابي ورته ویې ته خلک په فتنه کې مبتلا کړي. داسې مز کوم سړی چې بل ته مز ورکوي نو مختصر مزدي کوي. نو د هغې نه دا مراد دی چې ځان ته یو سړی ولاړ دی مثلا ته د شپې الله جل شانه ته ودرېږې په نفلو کې، ته په هغې نفلو کې یو سوره بقره نه 10 سپارې په یو رکعت کې ووایه ویلی شي. ټول قرآن پاک ختم که په یو رکعت کې ختمولی شي ځکه چې دا ستا ځان ته مز دی. لیکن چې بل ته کې نو مختصر نه مراد دا دی چې مسنون به کې دومره بې نوم دی.